عزتمند مسلمانانوں، میرے بہن اور بھائیوں، ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں سب بہن اور بھائیوں کے لیے کہ آپ ویڈیو پورا دیکھیں، اس ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ میں اللہ کے راستے میں 1 سال کے لیے جا رہا ہوں تبلیغ میں، اور موت کا پتہ نہیں چلتا کہ کب آنا ہے۔ تو سب دوست اور بہنوں کو میرا گزارش ہے، بھائیوں کو، کہ اپنے دل میں ہم کو معاف کرو۔ سب کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو معاف کرو، کیونکہ موت کا پتہ نہیں چلتا کب آنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور میرا دل بہت دکھ ہے، آج بہت پریشان بھی ہے، اس لیے نہیں کہ میں اللہ کے راستے میں 1 سال کے لیے جا رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں ہے، دل بہت درد کرتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو بناؤں کہ مجھے معاف کرے اللہ کے رضا کے لیے، اور اللہ کے رضا کے لیے میرے ویڈیو کو دیکھا کرو۔ او پښتنو ته هم دا وایم، کم چې نه پوهېږي په پښتو باندې، چې څونه مسلمانانو سره ما ګپ لګولی، ځکه مونږ یوټیوب کې به ګپ شپ لګو، عرفان بھائی، ماما، نور زما خویندې داسې پښتانه چې هغوی سره مونږ ګپ لګو، نو که زما د خولې نه داسې الفاظ وتي چې تاسو پرې خفه شوي یئ، د الله د رضا دپاره ما معاف کړئ، ځکه چې زه کال له ځمه په 10 تاریخ به زه ځمه شورو په ورځ، په 4 ورځې پاتې دي. زړه مې ډېر خفه وم، یو ویډیو به سازه کړو، ډېر وخت شو سازه کړې هم نه ده. موږ ګپې شپې هم لګولي، اکثر پکې یو بل نه خفه شوي هم یو، نو الله د رضا دپاره ما ته معافي کوئ، ځکه د مرګ پته نه لګي چې انسان ته کم وخت کې مرګ راځي. او زه په تبلیغ کې ځم 1 کال لپاره، نو ما ته د خپل زړه نه ما ته معافي کوئ، ځکه چې والله زړه مې نن ډېر درد کوي، خوږېږي، په دې نه چې تبلیغ کې ځم، بس چې خوږېږي، بس هغه الله ته پته ده، ما ته بس چې چېرته هم یې الله مو خوشحاله و آباد ساته، الله مو کامیاب کا، کو په امریکا کې او کو په لندن کې او کو په سعودي عرب کې او کو سویزرلینډ کې او دوبۍ کې او افغانستان کې، هر ځای چې یې زما خویندې وروڼه، الله تعالی مو خوشحاله و آباد ساته. او څونه مسلمانان زنانه چې نن سبا په پریشانو کې ګیرې دي، هر ځای کې چې دي، الله تعالی د هغوی پریشانۍ او مصیبتونه الله تعالی په خپل فضل سره ختم کی، او الله تعالی د ټولو زنانو حامی او ناصر شي، الله تعالی دې مددگار شي. او ما ته دعاګانې هم کوئ، او د الله د رضا دپاره زما دا ویډیوګانې هم ګورئ، ځکه چې نن سبا څه د بدلون دي، کم چې اکثر زمونږ د یوټیوب ملګري دي، چې ته د هغوی ویډیو ګورې، نو ستا دا ویډیو به هغوی ګوري، او چې نه ته د هغوی ویډیو نه ګورې، ستا ویډیو هم نه ګوري، نو هر څه په بدل باندې دي. نو ما ته زړه د کومې نه بخانه کوئ، الله تعالی مو خوشحاله و آباد ساته، هر ځای کې چې یئ، او الله هم کامیاب ساته. السلام علیکم.